کله چې د رمضان مبارک میاشت ولیدلی شي نو په دغه ماښام باندې چې چا د سورة الفتح تلاوت وکړو نو الله جل شانه به د دغه مسلمان د دغه انسان د راتلونکي کال چې څومره ضروریات دي، که هغه رزق دی، که هغه کاروبار دی، که هغه نور څومره ضروریات دي، الله جل شانه به ټول ضروریات پوره کړي او د دغه راتلونکي کال چې څومره مشکلات دي، څومره تکالیف دي، څومره غمونه دي، څومره مصیبتونه دي، د دې نه به هم الله جل شانه محفوظ وساتي. نو مسلمانانو ورونو که څوک د افغانستان دی نو نن د هغې کوشش وکړي چې د سورة الفتح تلاوت دې وکړي. که څوک په پاکستان کې دی غرض دا چې چرته کې هم د میاشتې اعلان وشو، د رمضان مبارک د میاشتې اعلان وشو، نو تاسو ټول خپل کور والا خپل کینوئ او د سورة الفتح تلاوت چې دا په شپږویشتمه سپاره کې دی نو د دې تلاوت شروع کړئ، د دې تلاوت ټول وکړئ. الله جل شانه به د راتلونکي کال چې ستاسو څومره ضروریات دي، که هغه ما تاسو ویلي که د کاروبار په لحاظ سره یا ستاسو نور په زړه کې چې څومره ضروریات دي هغه ټول الله جل شانه